نن مون قرآن قاری صاحب لور کړي، نن مون قرآن طالب لور کړي، نن مون قرآن صرف جرګې لور کړي، نن مون قرآن صرف د نکاح په وخت کې راغسته د خپل لور په سر باندې نیولې، نن مون قرآن صرف د مړي سر ته بخلې، نن مون قرآن صرف د سخات خایس ګرځولې. نه نه، هغه قرآن چې کوم نظام دی، هغه قرآن چې کوم دستور دی، هغه قرآن چې کوم نظام حیات دی، روایلا سینې سره ونیسا. علامہ شمس الحق افغانی رحمت الله علیه او د دیوبند په اکابرو کې علامہ شیخ العرب والعجم حسین احمد مدنی رحمت الله علیه هغه وی ما د مالټي په جیل کې یو دوه خبرې زده کړې. هغه دوه خبرې سوي، یو دا چې امت کې به اتفاق څنګه راشي، یو دا چې د امت کې به رب کائنات اسلامی اصول څنګه پیدا کی. وی دوه خبرې میزان سره کړې چې زلارم د دې دوه خبرو ترویج مخالکو تکوم. یو خبر ادا چې اختلافات د منځ نه وباسي، یو خبر ادا یو بل سره کینې مکوي، یو بل سره بغض مکوي، یو بل سره حسد مکوي، یو بل سره لالچ مکوي. رب کائنات بس تاسو د من نه دا فرقې ختم کی. او دویم اسلامی اصول بسنګ راشي چې خلق قرآن ته نږدې شي، خلق د الله کتاب ته نږدې شي، خلق د الله کلام ته نږدې شي. نن مون قرآن قاری صاحب لور کړي، نن مون قرآن طالب لور کړي، نن مون قرآن صرف جرګې لور کړي، نن مون قرآن صرف د نکاح په وخت کې راغسته د خپل لور په سر باندې نیولې، نن مون قرآن صرف د مړي سر ته بخلې، نن مون قرآن صرف د سخات خایس ګرځولې. نه نه، هغه قرآن چې کوم نظام دی، هغه قرآن چې کوم دستور دی، هغه قرآن چې کوم نظام حیات دی، روایلا سینې سره ونیسا. د قرآن ننم دا وعده ده که زه دې سینې سره ونیولما رب کائنات وی په نسل کې ودی د قاسم نانوتوی پشان خلق پیدا کم رحمه الله، د حسین احمد مدنی پشان خلق پیدا کم، د محمد ابن قاسم پشان خلق پیدا کم. او کتوی چې زما په سینا، زما په لاسو او زما خور او مور داوی چې زما په غیږ کې به موبایل پروتي، او پلار یې داوی چې زه به د علماو دشمن یم، زه به د طالب دشمن یم، زه به د جماعت دشمن یم، زه به د محراب دشمن یم، زه به د منبر دشمن یم، زه به د پټکي دشمن یم، زه به د لا اله الا الله د ویونکي دشمن یم. نو دا ځان سره لیکلی وساته چې چنګیز خان او هلاکو خان د هغې دور رایاد کا. لاړ شه د اندلس په کوڅو کې وګرځه، لاړ شه د بخارا او سمرقند په کوڅو کې وګرځه، د کوم نه چې به د قال رسول الله اوازونه راتله. نن په هغه ځای کې ګرځېدونکي خلک عالمان نه دی، نن هغې قرآن نه پیژني، نن هغې د پیغمبر مینه نه پیژني، نن هغې جومات نه پیژني، نن هغې مسجد او محراب نه پیژني، نن هغې ګیره نه پیژني، نن هغې عالم نه پیژني. تر دې حده پورې چې نن هغې د خپل خور او د مور عزتونو ته لاس واچول صرف د علماو د نفرت په وجه باندې. دا یو پیغام ځان سره ویسئ، دا یو پیغام ځان سره لبانی ولیکئ. مونږ لکه جنت راکئ، مونږ لکه جهنم راکئ. دا به ما او تا ته په دې قرآن باندې میلاویږي. که د قرآن نه لرې شو دا دور یاد وساته، ستا زوی به خامخا ستا ګریوان ته لاسرسی. ای پلاره که ته دا شکایت ما له راوړې او د مسجد عالم او امام له راوړې او په سرو سترګو ماته جاړې چې مولوي صاحب زما زوی خو نن زه د ګریوانه نیولی وم، زما زوی خو نن ما ته کنځلې کړې وې، زما زوی خو نن ما ته سپورې او ستغې ویلې وې، د هغې وجه به زما نه وي، دا به ستا وجه وي. ستا غېږه لومبۍ مدرسه ده، د مور غېږه لومبۍ مدرسه ده،